بسم الله الرحمن الرحیم. استغفار یو مستقل عبادت دی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ته خپل سنت او اسوه ده پرېښې ده. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم به او سلسل زره د ورځې استغفار کو. حالانکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر قسمه ګناه نه چې هغه پاکو، خدای مستقل طور خپل امت ته پرېښې ده چې هغه استغفار وکړي. نن چې په ټوله دنیا کې انسانان پریشانه دي او د ډیر لوی ازمیښت سره تیریږي، نو د دې خبرې اهمیت نورم ډیر زیات سیوا شو چې خلک الله طرف ته رجوع شي او استغفار وکړي. استغفار د عجز اظهار دی. استغفار کې د بندګۍ یو ډیر لوی اظهار انسان کوي او دا اکسپټ کوي، دا اډمټ کوي چې زه کمزوری یم او الله تعالی ته دا وایي چې ته پرفیکټ، ته زما رب، ته کامل او ته پاکې، ثناګان یو صفتونه ټول تا لري، ته ډیر لوی او زه ستا یو معمولي شانته کې بنده یم. د یونس علیه السلام چې کومه په ښایسته انداز کې الله تعالی نه استغفار کړی، هغه مثال دی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله پاکه، د دې ساده ترجمه چې موږ کوو نو دا ده چې الله پاکه ته ټیکې او زه غلط یم. دا د انسان د عجزۍ ډیر لوی اظهار دی. خو د توبې په لار کې رکاوټ څه دی؟ انسان ولې رب ته رجوع نه کوي؟ انسان ولې خپل رب رضا کوي نه؟ په خپلو ګناهونو باندې نادم کیږي؟ ولې نه؟ اگر چې هر انسان چې څومره انسانان دي، د انسانانو په فطرت کې دا ده چې غلطۍ به هم کیږي او خطایانې به هم کیږي، ګناهونه به هم کیږي. یو څو وجوهات دي چې د هغې په وجه باندې خلک په غفلت کې او استغفار نه کوي. هغه زه ستاسو سره شیر کوم. لا اولنۍ وجه دا ده چې د آخرت باندې کامل ایمان او یقین نه نو سړی استغفار نه کوي. حالانکه که څوک هم د آخرت عقیده مني چې آخرت شته او سوال جواب بکیږي او الته د الله تعالی داسې عذابونه دي چې هغه عذابونه انسان د هغې تصور وکړي، نو په دې دنیا کې په سړي باندې غونې ودرېږي او زیږ شي په دې وجود باندې غونې، او سړی اجړه کېږي د خوف او د یارې نه. نو په یو داسې ورځ باندې چې هغې باندې به الله د خپل بنده سره حساب کتاب کوي او هر څه د انسان عمل به د هغه مخې ته وي چې څوک هم یقین ساتي نو هغه غافله کېدی نشي د استغفار نه، به خامخا استغفار کوي. نو یو وجه خو د آخرت نه غفلت دی، په دې وجه باندې خلک استغفار نه کوي. او دویمه وجه چې دا په غیر الله باندې یقین دی. ډېر شي خلک دا عقیده لري نن چې زه د پلاني مرید یم او پلانې زما شیخ دی او زه د پلانی سره اٹیچ یم او د پلانی نیک سړي تعلق چې دی دا به زما د شفاعت ذریعه جوړه شي، دا به ما بچ کی. نو یو دا وجه ده چې د شرک په وجه باندې او د غیر الله نه د امید ساتلو په وجه باندې خلک چې دی هغه استغفار نه کوي. دریمه وجه چې کومه ده نو هغه په دې وجه باندې خلک چې یاره زه سبا به وکړم، خیر دی، عمر لا شته، ژوند شته، اوس په لږې مزې وکړم، لږ انجوای وکړم دا ژوند، او په سبا ته خلک هره ورځ توبه شاته کوي، سبا ته کوي. حالانکه د دې ژوند څه ګارنټي ده چې دا څه ټایم ختمیږي؟ د دې ژوند هېڅ ګارنټي نشته. دا هر ټایم دا ژوند چې دی په دې دنیا کې د هر څیز ګارنټي شته، خو د انسان د ژوند او د زندګۍ ګارنټي نشته. نو چې د کوم شي ګارنټي نشته نو بیا ډېر قمقل به یاغه سړی او ډېر غافله به یاغه سړی چې هغه په دې موجوده لمحاتو کې د الله تعالی باندې خپل ګناهونه معاف نه کړي، الله ته رجوع نه کړي. نو په سبا باندې توبه نه دي پرېښودل پکار. او څلورمه وجه هغه د شیطان دا وسوسه ده چې بس توکل وکړه، الله پاک بخونکی دی، مهربانه دی او هیڅ ضرورت هم نشته، بس چې څه دې زړه له راځي هغه کوه او د خوف او د یرې اظهار مه کوه. په الله تعالی باندې ښه مضبوط یقین ساته. الله تعالی رحمان او رحیم دی. نو الله تعالی خو رحمان او رحیم دی، خو الله تعالی دا ژوند د امتحان دپاره رالیږلی دی. داسې نشي کېدی چې د قیامت په ورځ باندې یو انسان چې هغه ټول ژوند د الله په بندګۍ او عبادت کې تیر کړی او بل انسان چې هغه د الله تعالی نه په بغاوت کې ژوند تیر کړی، دا دواړه یو شان شي. داسې نشي کېدی. په دې وجه باندې دا یو رکاوټ دی چې سړی استغفار نه کوي. او پنځمه وجه هغه کله کله سړی ګناهونه دومره ډېر وکړي چې هغه مایوسه شي، د الله د در نه مایوسه شي او هغه وایي چې ګوره الله به ما معاف کړي او که به معاف نه کړي زما توبه به قبول، یاره زه هسې هم ډېر زیات ګناهګار یم. نو دا چې دا
د ټولو نه غټ ګناه الله تعالی چې په قرآن کې کم ذکر کړی دی شرک غټ ګناه دی او د شرک نه پس د ټولو نه غټ ګناه دا دی چې سړی د الله تعالی د رحمت نه مایوس شي. الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوونکی دی خو الله تعالی یو ګناه مه کوه زما د رحمت نه مه مایوسه کېږه. ما په ځان باندې خپل رحمت غالب کړی دی ما په خپل ځان باندې خپل رحمت غالب کړی دی زما د رحمت نه مه مایوسه کېږه. استغفار کوه رجوع کوه او زه به ته بخمه. شپږمه وجه دا ده چې خلک په قسمت باندې خپل مستقبل پریدي. یاره که قسمت کې جنتي جوړ بشو او که قسمت کې دوزخي جو دوزخ ته بلاړ شو دا غیر سنجیدګي ده د الله تعالی د ذات حواله سره د قیامت د ورځې حواله سره. دا څه نشي کېدی چې سړی د خپل مستقبل چې دی آتش په قسمت په دې دنیا کې کم شي سړی په قسمت باندې پریدي. بیا خدام د چې سړی کور کې نه چې زبار نه وزما او بس که قسمت کې مې رزق نو الله به راکړي او که قسمت کې مې نه براکړي چې د دنیا وړي خبري او واړه کارونه مون په قسمت باندې نه پریدو نو بیا د خپل نه ختمېدونکي ژوند د ارباو او کرباو یعنی کاونټینګ به ختم شي خو د آخرت زندگی نه ختمېږي. بیا د دومره لوی مستقبل او د دومره لوی ورځې حالت چې دی مون په قسمت باندې څنګه پریدو نو دا هم یو رکاوټ دی د استغفار په لار کې. او رکاوټ چې دی هغه عقیده شفاعت دی. د بدقسمتۍ نه نن سبا د مسلمانانو په ذهن کې ډیره خبره ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو او موږ به خامخا جنت ته ځو. زموږ دپاره بس جنت واجب دی. څنګه چې به یهودیان وایي چې یو څو ورځې که موږ سزا وسکو نو جنت زموږ په ټیکه دی. نن دقه شان مسلمانان دا خبره کوي چې موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو او موږ به جنت ته ځو. د مسلم شریف یو حدیث مبارک دی په هغې کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې مور دپاره یو ځل دعا کړې وه او الله تعالی هغه دعا چې ده هغه اجازه یې غوښتې چې زه د خپلې مور دپاره مغفرت کوم خو الله تعالی ورته اجازه نه ورکړې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې ښایسته او ښکلې او محبت کوونکې لور فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویلي چې په آخرت کې به د خپل عمل په کار باندې راځي. نو یو غلطه عقیده شفاعت ته چې زموږ په ذهن کې هغه ننوتې ده. او اتمه خبره چې ده هغه د نن ګمراه کن او ګمراه واعظین دي چې د هغې په وجه باندې هغه خلکو له بس ملا ټپوي او هغې ته وایي چې بس مړه هېڅ هم نشته خیر دی الله تعالی غفور رحیم دی او بخونکی دی او یریږئ مو. نو دا هم یو غلطه خبره ده. او نهمه وجه د توبې نه کولو دا ده چې انسان په ذهن کې دا وسوسه چې که زه توبه وکړم سبا به بیا ماته کړم په توبه باندې به ټینګ پاتې نه شم خپله توبه به ځای ته ونه رسوم نو د دې د وجې نه خلک استغفار نه کوي. نو دا یو څو وجوهات دي چې دا د استغفار په لار کې مونږ او تاسو د ځان جج کو چې د کومې وجې د وجې ذریعې باندې زه نن د استغفار کولو نه منع شوی یم. راځئ چې هره وجې زموږ مخې ته ټول وجوهات ختم کو الله طرف ته رجوع کو د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړو. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ